او زمونږه په دغه پروګرام کې کتونکو ناظرینو په یو سوال بل کړی دی زمونږ یو ورور او سوال یې دا کړی دی چې دا کوم چې چا سوال کړی دی د خپل نوم هم یاد کړی دی نوم یې دی سلمان انجم د ټاون نه سلمان انجم صاحب د ټاون نه دا سوال کړی دی سوال یې دا کړی دی چې صدقه فطر چې په انسان باندې لازمی په انسان باندې واجبي نو آیا یو غریب مستحق له ورکول پکار دی کہ یو داسې فلاحي ادارې یا دینی ادارې مدرسې جامعي یا داسې یو فلاحي ادارې اغلی مثال کې ورکول زیات ثواب لري او څوک یې زیات مستحق دی دغه صدقه فطر سلمان انجم د پاره د کوم سوال چې کړه دی جواب دا دی چې اصل کې صدقه فطر چې کوم دا د دې ادا کول چې دی په صاحب نصاب باندې د دې ادا کول دا واجب دی او دا به هغه چاته ادا کوي چې کوم کسان غریبانان دي مالک نصاب نه دي په هغوی باندې چا باندې زکات کیږي چې کوم مستحقین دي اوس انسان چې کله صدقه فطر ادا کوي په کار دا زیاته بهتر دا چې اداره فلاحي اداره ډایرک فلاحي اداره باندې دا نه کیږي ډایرک فلاحي اداره باندې یا ډایرک په اداره باندې یا په یو جامعه باندې یا په یو مدرسه باندې التبم ته یو غریب کس دغه سر صدقه فطر د پاره ګوري چې دا تو ور کړیو بیا هغه قبض کاو دا غینه پس به بیا د فلاحي اداره کې به واچي په خپل رضا باندې یا به په مسجد کې واچي یا به په مدرسه کې واچي هغه نه پس نو التبم ته یو فقیر لور کې یو مستحق لبه ور کې نو بس بهتره خبره ده چې کوم کس زیات حاجتمند دی تباغه احتیاج ته ګوري کستا په علاقه کې تاسو یو انسان انتهایی حاجتمند دی مستحق دی بس بخپل علاقه کې هغه محتاج مستحق لور کړ کستا سره په علاقه کې نږدې یو فلاحي ادارې یو مدرسې یو جامعي د دیم ډیر ثواب دی هغه زیاته مستحق ده چې څوک زی اغه لې وېسا خپل سرسیا پیسې یو کسو ګوره غریب طالب علم یا عالم دین څوک پکې وګوره چې مالک نصاب ني هغه د خپل سرسیا ورکړه او غستا سرسیا په پاغي باندې ادا شي وغه د هغه بیا په خپل مرزه باندې کاغه خوخي په یو اداره کې فلاحي اداره کې یا په مدرسه وغیرہ کې فند کې جمع کا ستاغه سرسیا به ادا شي نو په وخت د سرسیا ادا کولو کې چې کوم کا زیات مستحقی هغه ته قتل پکار دی هغه کتا سره په کلی کې دی هغه تا سره بهر دی ک فلاحي اداره ده ک مدرسه ده ک جامعه ده ک مسجد دی چې کوم ک زیات مستحقی هغه په اول نمبر باندې دی هغه سره صدقه فطر کې داغه رعایت او خیاسال ساتنه پکاري او په اخر کې زبدا پیغام ورکړم چې څومره خلکو باندې صدقه فطر واجب ده هغه د اخیری عشره روانه ده هغه اهتمام وکړي په کولا او طبيعت باندې هغه اهتمام وکړي اوس وخت کې په پېښور کې صدقه فطر د سک کال چې کوم دی 2024 چې کوم رمضان کریم دی کوم چې روان دی 320 روپے پر هډ دی صدقه فطر 300 دا چې کوم عام د غنمو حساب باندې دی کبیا چا وسی د میوه کشمش په اندازه باندې د کجوري په اندازه باندې د فنیر په اندازه باندې څوک ادا کوي هغه حساب لږ زیات راځي هغه بهتر ده مستحقینو کې د تقسیم کا خو عام چې کوم نارمل د غنمو کوم حساب راځي هغه 320 روپے سرسیا ده په کولاو طبيعت باندې چې څومره افراد یې په کور کې او په چا باندې لازمی هغه حساب ورته وکړي یو شل 10 روپے پکې زیات مور کړی اختر لیا یا اختر نمخ کې یا په دغه عشره کې مستحقین لا په کولاو طبيعت باندې ور کړی دا په حدیث کې راځي چې زموږ استادو د روزو دا غیر د قبولیت لپاره یو ذریعہ ده په روزو کې څه کوتاهی موتا نشوي دا غیر د لپاره کفاره ده او غریبانان خلک په اختر خوشاله کې موږ استادو سره شامل شي په کولاو طبيعت باندې دا سرسیا تاسو ور کړی رب لا یزال د زموږ استادو جمله عبادت په خپل دربار عظیم کې قبول او منظور کا